السلام علیکم ګرانو کتونکو د تفهیم ګرانو کتونکو نوخار کې ډېر افسوسناک واقعه شوې ده د نوخار پولیس اهلکار شهزاد هغه خودکشي خبر هغه تاسو ته مختلفو پیجونو باندې را رسېدلی نوجوان 36 سال عمر لرلو والا شهزاد هغه په خپل ځان باندې ډزې کړې دي او د خپل ژوند ډیوه هغه یې مړه کړې ده. دې حوالې سره اپډیټ دی او ما په دې باندې خبره هم کوله. ضروري مې ګڼل چې زه په دې خبره وکړم. د نوخار پولیس سره تعلق لرونکی شهزاد د ده ورور خالد رپورټ کړی دی چې زه کور نه بار او اچانک چغې شوې او د چغو سره زه چې کور ته لاړم نو ما چې معلومات وکړو نو زما ورور په خپله کمره کې وینو کې لت پت پروت او په ځان یې ډز کړی و، د خپل ژوند خاتمه یې کړې وه او بیا ما پولیس ته اطلاع وکړه. دا د ورور بیان دی. نو اکبرپوري پولیس د ورور خالد په بیان باندې 174 دریافت کې FIR هغه کټ کړی دی او تفتیش مزید شروع شوی دی چې وجوهات څه دي. دې حوالې سره اپډیټ هغه به سي. په دې باره کې مختلف قسمه خبرونه هغه زیر گردش دي او څه خلق افواګانې دا خوري چې یاره دا قتل په پولیس لین کې شوی دی، د واقعه پولیس لین کې شوی دی. به هر حال FIR راتلو نه پس دا خبره خو ثابته شوه چې دغه هلک د خپل ژوند خاتمه هغه په خپل کور کې کړې ده. او دې حوالې سره بل اپډیټ دا دی چې د ده په حوالې سره چې ټینشن خبره یې کړې ده. نو مونږ چې معلومات وکړو د هغې تر مخه دا مخې ته راغلي دي چې دا نوجوان شهزاد د سایکي مریض و، نفسیاتي طور د ټیک نو او د دې واقعې نه مخکې هم داسې قسمه کارونه شوي دي او د ده ټرمینیشن شوی دی. بیا هغې نه پس د ده چې کوم بیهیویر و، د ده چې کوم عاداتو، نو د څه وجوهاتو د وجې نه چې بېروزګاري او مختلف قسمه مسایل هغه مخې ته راغلي دي او هغه ټایم بیا حافظ واحد محمود دلته SP هغه د ده باقاعده ټرمینیشن کړی و، دی د نوکرۍ نه برخاست کړی و. خو د هغې نه پس بیا د پولیس ته راغلی دی او په پولیس کې خپله ډیپټي کوله. د ده چې کوم باره کې وینا دا نو هغه دا ده چې نفسیاتي طور دته مسلې وي او د ډیوټۍ حوالې سره د باندې سوالونه اوچتېږي. به هر حال 174 دریافت نه پس پولیس په دې کې تفتیش کوي او دې کې به دریافت کوي. نو هغې نه پس به اصل وجوهات نور هم مخې ته راځي چې کور کې څه مسایل و. دې حوالې سره خو خبره عامه ده چې سایکي مریض و. هر حال ډېر ښایسته نوجوان او د ده علاج معالجه هغه کېدی شوه. په دې باندې خلک اواز اوچتوي، تپوس کوي چې دا دومره وخت نه دا سایکي مریض و، نو د ده علاج طرف ته توجه ولې نه ده شوې. موږ ګورو په پولیس محکمه کې د ټول ملک کې داسې قسمه واقعات هغه مخې ته مخکې هم راغلي دي. دا ډومبی واقعه نه ده. په پنجاب کې موږ کتلي دي چې هلته د دې نه سنګین واقعات مخې ته راغلي دي، خو د هغې فوري طور هغې نه پس چې یو شیز بې نقابه شوی دی مخې ته راغلی دی، نو هغې علاج معالجې حوالې سره اقدامات اوچت شوي دي. په دومره سینسیټیو پوسټونو باندې خاص کر امن و امان حوالې سره پولیس محکمه کې چې برتي کېږي نو د دې ټولو نه دا مخکې هم سوالونه اوچت شوي دي چې اسلام آباد کې یو افسر هغه خودکشی مسله مخې ته راغله، نو بیا سوالونه اوچتېدل چې آیا په دې سیټ باندې یو کس ناست وي نو د هغه وقتا فوقتا میډیکل ټیسټ دا ولې نه کېږي. دا سوالیه نشان دی چې پکار دا دی چې نوې نوې میډیکلې کېږي او که تاڼه کې تعیناتي کېږي، که میرزا پوسټ باندې کېږي او بیا خاص کر چې کوم غارتو کې مختلف قسمه سیکیورټي VIP چې کوم شخصیات دي د هغوی په سیکیورټي باندې چې کوم خلق ماموري، نو د هغوی باقاعده بیا ټیسټونه پکار دا دی چې دا منټل هیلث طرف ته دې حوالې سره ډېره زیاته توجه وي. ځکه چې دا معمولي خبره نه، پولیس اهلکار چې وي نو هغه ډېر سینسیټیو پوسټ باندې ناست دي او
ډېر پیچیده ډیوټي وي، ډېره ګرانه ډیوټي وي. نو هغه د دې حوالې سره خو چمتو پکاري چې هغه هر قسمه حالاتو سره مقابله کولی شي. معمولی ټینشن هغه اخوا دېخوا نه شي کولی. نو دې واقعي ډېر زیات سوالونه هغه مخې ته راوړي دي. به هر حال ما سره چې کوم نوی اپډیټ و تازه ترین د هغې د اف آی آر حوالې سره، د رول د بیان حوالې سره، په کور کې د مرګ حوالې سره، نو هغه ټولې دنیا ته موږ مخې ته کېښو. به هر حال نور به د دې حوالې سره چې کم تفتیش مخې ته راځي هغه به موږ تاسو سره